نن د چارسدې جماعت اسلامي امیر محمد ریاض خان ډیسټریکټ نائب ناظم اعلی مصور شاه ضلعي ترجمان نور حسین او د جماعت اسلامي ضلعي رهنما سیف الله خان دورانی د شمالي اشنغر د بېدخلو د وجې گرفتار شوي مشرانو سره یو ملاقات وکړ او د هغوی تفصیلي موقف د اورېدو نه پس ډیپټي کمشنر چارسده منتظر شاه او ډیسټریکټ پولیس افسر ظهور اپریدي سره هم ملاقات وکړ. محمد ریاض خان په خپل ملاقات کې د ضلعي دوانو چارواکو نه مطالبه وکړه چې د شمالي اشنغر د بېدخلو د پاره د یو آزاد خودمختار با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي چې هغه کمیشن ټولو فریقو ته قابل قبول وي. هغوی دا مطالبه هم وکړه چې گرفتار شوي سیاسي ټول مشران دې زر تر زره رها کړي شي او پورې تور دې بېدخلۍ هم بندې کړي شي. محمد ریاض خان په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت لا هم پکار دی چې د شمالي اشنغر د بېدخلو مسله د هغې ځای د جرګې او مذاکراتو په ذریعه حل کړي شي. محمد ریاض خان وویل چې حکومت لا هم پکار دی چې د شمالي اشنغر د بېدخلو مسله دی د جرګې او د مذاکراتو په ذریعه حل کړي ځکه چې مهذب او پښتون قوم دا علامت هغوی خپل مسلې د خپل رسم و رواج او د جرګو په ذریعه حل کوي. ازلان خان، چارسده ټي وي، چارسده.